أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر زمونږ د صوبایي کونسل ممبر امیر امان خان مونږ سره په سټیج باندې موجود، زمونږ او ستاسو د سترګو تور د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین سکندر ایت خان شیرپاو صاحب مونږ سره په سټیج باندې موجود، د صوبې وایس چیرمین حاجي شمشیر خان مونږ سره په سټیج باندې موجود، د صوبایي کونسل ممبر حامد خان تورنګزی صاحب، د ضلع وایس چیرمین مشتاق تورنګزی صاحب، انفارمیشن سیکرٹری عاشق عمرزی صاحب، د حلقې سینئر وایس چیرمین حاجی عبدالله صاحب، او خصوصاً د پی کے 57 د حلقې تنظیم د پی کے 57 د ټولو یونین کونسلو چیرمنان او د هغوی کابینه نن چې په دې شات نوټس په دې میټینګ کې موجود ده، زه ورته خراج تحسین پیش کوم او د مشر په نوټس کې د ایجنډې نه مخکې دا یو خبره راولم چې او تاسو غونډو ته پته ده چې دا پی کے 57 د کومو حالاتو نه راووته او کمې صدمې پیښ شوې، په هغې کې تنظیم چې کوم وخت کې جوړ شوی و د چا په مرضا باندې جوړ شوی و، ډېر عهدهداران پکې د هغې په مرضا باندې و، هغه وخت کې هغه تنظیم کټ کړی شو. بیا په عجلت کې موږ څه تنظیمونه جوړول، خو چې دلته موږ دا ناس خلک څومره یي زموږ سوچ دا د دې پارټۍ دا ترقي ده او موږ دا غواړو موږ عهدهدار هر قسم قربانۍ ته تیاري. ما په خپله باندې خپل صوبایي چیرمین او هغوی ته دا ویلو چې زما د عهده دا تا سره یو امانت پرته ده او که کله تا مخصوص کړه چېرې داسې څوک موږ سره شاملیږي د هغه خواهش د حلقې چیرمیني، نو زما د تپوس نه غیر ما د تپوس ضرورت هم نشته. نو دا ما ورته ویلي دا یې ګواه دی، ما ورته ویلي چېرې دا تاسو امانت پرته ده، ځکه چې زموږ مطلب د پارټۍ ترقي ده. موږ غواړو چې موږ سره ملګري شامل شي. نو کومو یونین کونسلو کې چې موږ په عجلت کې تنظیمونه جوړ کړي یا په عجلت کې هم نه هغوی ښه دغه څه خو چې هغه ځای کې موږ ته شمولیت کېږي، موږ سره نور ملګري راځي، په هغې باندې به موږ کینو، په مشاورت سره به هغې له ځای ورکوو، ځکه چې تا سره او دغې له چې موږ عزت ورکړو دې ملګرو له، نو د هغې اثر چې کومه دی دا به په نورو عهدهدارو باندې هم کېږي. خپل زړونه به کولاوو او چې موږ زړونه نه یې کولاو کړي، موږ یو بل نه یې منلی، نو تر هغې پورې موږ کامیابي نه شو دا کولی. نو چې کله موږ سره څوک شامل شي او هغه له موږ عزت ورکړو، نو نور کارکنان کوم چې د خپلو پارټو نه خفه ناست دي، ډېر زیات خلک خفه ناست دي د عوامي نشنل پارټۍ نه، خو زما په خیال د یو څو کسانو علاوه غوڼ خفه ناست دي په دې سوچ دي چې کوم طرف ته لاړ شو، په دې سوچ دی هغوی چې کوم طرف ته لاړ شي. نو که موږ خپلو ملګرو له چې موږ سره شمولیت کړي راځي او هغوی له موږ رسپیکټ ورکوو، موږ هغوی له عزت ورکوو، موږ هغوی له اعلی مقام ورکوو، نو زمونږ پارټي به نور هم په ترویج کې ځي. په دې باندې به کینو، د پارټۍ مشران به کینو، په یو ښه طریقې سره به هغه ایډجسټمنټ راولو چېرې د هغې ترقۍ طرف ته لاړ شو. څنګه چې ما ذکر وکړو چې په 57 کې ټولو ناغټه عهده د حلقې د چیرمنۍ او زه هغې ته تیار یم، ما دا ویلي دا د تقریر خبره نه ده، دا مشر درته بیا هم وایي چې ما ته یخیا ویلي و چېرې زما د عهده امانت ته که څوک داسې شاملېږي. زموږ مطلب څه چې موږ خپله قافله عهدې زموږ مطلب نه دی، زموږ مطلب زموږ قافله دا ډېرول دي. راځم ایجنډې ته. د ننني میټینګ ایجنډا
دا ده چې یاره موږ کوم تنظیمونه زاړه جوړ شوي دي هغې کې چې کومه ملګري د هغې تعارف حفاظي او هغوی فعال یو خپل سیستم روان کړي د هغوی د ماهانه میټینګونه شروع کړي نو یقینا په دې لحاظ سره نن پروګرام چې کوم دی دواړه جنرال سیکرټریان د حلقې جنرال سیکرټري مو غیر حاضر دی د ضلع غیر حاضر دی او ما سره خط و کتابت قسم نشته نو لږ کوآپریشن به کوو یو بل سره نو د هغه داسې خو ما ته ډېر یاد هم دي په دغه باندې خو که کم دغه د کېدو نو د هغه به د یونین کونسل چیرمین چې کوم دی هغه به د خپل جنرال سیکرټري خصوصي او کومه کابینټ چې کوم دی کې موجود دي ځکه چې دې کې موږ سوال جوابونه مختصر کړو چیرمین او جنرال سیکرټري ته کړو او یا که کوم سینیر وایس چیرمین یا کوم راغلی و سره چې کوم د موقع لحاظ سره موجود د هغوی دغه به کوي نو